نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن در سره یو اهمه مسله شریکول غواړم او هغه مسله دا ده، یو کس جمعات ته مازل راشي او په جمعات کې د سحر جمع ولاړه ده، نو آی دا کس به په جمع کې شریک کیږي یا کده سنت نه کړي نو دا به سنت اول وکي او بیا وروسته به جمع کې شریک شي، او یا دا چې دا به سنت د سحر د مازه نه پس کوي. نو محترمو علما فرمایي که یو انسان د امام سره اخري رکعت عمر اعلان کولی شي، تر دې پورې که یو انسان اخر قیدم را لاندې کولی شي، نو بیا هم دا کس دی اول د سحر سنت وکي، بیا د وروسته د امام سره په مازه کې شریک شي. بعضې خلک وایي د سنتو نه خدا فرضو درجه اوچته ده، نو چې فرض ولاړ دی نو ته څرنګه سنت کې؟ نو محترمو د هغې جواب دا دی چې د سحر د سنتو فضیلت ډېر زیات دی. حدیث مبارک کې راځي رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها، د سحر 2 رکعت سنت د دنیا او په دنیا کې جسد د دینه بهتر دی. دغه رنګ بل حدیث مبارک کې راځي چې د سحر سنت تاسو کوئ ولو طردتکم الخیل، اگر که آسونه تاسو چقئ په خپل خپو کې د جنگ حالات دی، د جنگ میدان دی، محترم په دې کې د سحر د سنت کولو هغه تاکید دی چې دا مه پرېږدئ، کوئ حتی الوسع. او دویمه خبره دا ده چې په سنتو کې اصل خبره دا ده چې په دې کې هغه قضا نشته دی. لکه مثال طور باندې یو انسان دی هغه د ماسپښین لمونځ هغه ونه کي، دی بیا د مازدیګر نه پس راګرځوي یا د ماښام نه پس، نو دا به صرف 4 رکعته فرض کوي، دا به سنت نه راګرځوي، ځکه په سنتو کې قاعده ده چې په دې کې قضا نشته دی. او دغه رنګې که د سحر د مانځه نه پس موږ د سحر سنت کوو، نو بخاری شریف کې حدیث مبارک ته دغه رنګې نور کتابونو کې راغلی دی چې لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس، د سحر د مونځ نه پس چې کوم دی هغه مونځ نشته دی تر دې چې نور راوخیږي، او د مازدیګر د مانځه نه پس مونځ نشته دی تر دې چې نور ډوب شي. نو اوس که یو انسان د سحر د مانځه نه پس هغه سنت کوي، آیا د دې حدیث مخالفت نه دی؟ ځکه حدیث کې خو منع راغله. نو دی وجه نه محترمو د سحر د مانځه نه پس به هغه سنت نشي کولی. او باقي که یو انسان جمع ولاړه ده دا سنت وکي او بیا په جمع کې شریک شي، یو خو به د سحر د سنت هغه فضیلت دا انسان عمومي، او بل دا ده چې دا به د فرضو هغه ثواب هم عمومي. او په دې باندې زموږ سره چې کوم دی دلایل ډېر زیات دي، لکه امام طحاوي رحم الله په طحاوي شریف کې هغه یو باب قائم کړی دی، باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركعا أيركع أو لا يركع. یو انسان هغه جمعه ته داخل شي او امام د سحر په مونځ کې دی او دې کس سنت نه دی کړی، نو آی دا به سنت کوي او کنه به کوي. په ده کې چې کوم دی ډېر زیات احادیث راوړي دي، لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارکي، دغه رنګې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارکي، دغه رنګ ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارکي، دغه رنګ مسروق رحم الله مبارک راځي چې دیو د سحر مانځه ته چې کوم دی هغه داخل شول په داسې حال کې چې هلته جمع ولاړه او دیو چې کوم د سنت کې د هغې نه پس دیو په جمع کې شریک شوي دي. دغه رنګ حسن بصري رحم الله فرمایي چې ته د سحر مانځه ته داخل شې او تا سنت نه دی کړی، نو تا اول سنت وکړه، وروسته چې کوم د امام سره بیا په جمع کې شریک شه. نو محترمو دغه صحابه کرام په غلط وو، دیو د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه نه پوهېدله، د هغې په احادیثو نه پوهېدله. نو محترمو مونږ لم پکار ده چې مونږ کله که سنت نه وي کړي د سحرو، نو ښه خو دا ده چې مونږ یې په کور کې وکړو، که په کور کې نه شي چې مونږ په جومات کې او بهر طرف ته وکړو، که بیا نه وي که دنې هم کې په هغه سب کې به نه ودرېږې، سیټه ودرېږه، سنت وکړه او د هغې نه پس به چې کوم دی بیا په جمع کې شریکت وکړې. خو چې کله تا آخري رکعت هم کم از کم را لاندې کولی شي، آخري قاعده را لاندې کولی شي، که ستا نه جمع مکمل کېږي، بیا مونږ هم وایو چې کوم دی د سهار سنت چې کوم دی مه کوه او په جمع کې چې کوم دی هغه ته شریک شه. خو د سهار د مانځه
نه پس سنت کول چې کوم دا نه دی پکار. بعضې ملګري هغه مونږ ګورو جومات کې دا مسلې ورته مونږ بار بار کړي دي، څو پیرې مونږ پوه کړي دي، څو پیرې ورته مونږ دا مسلې کړي دي، خو بیا هم پته نه لګي چې هغوی په دې مسلې عمل نه کوي، که هغوی د دې مسلې نه خبر نه دي، که د هغوی دا مسله هېر شوې ده، نو بیا هم د سهار لمونځ وشي د هغې نه پس په سنتو باندې ودرېږي. سنت محترمو زما ټولو چې کوم دی خلکو ته دغه پیغام دی چې دغه سنت چې کوم دی هغه تاسو په ټایم کوئ، او چې په ټایم هم نه یې کړي بیا داسې مسله راشي نو تاسو چې کوم دی اول سنت کوئ، بیا وروسته چې کوم دی په لمونځ کې شریک کېږئ. الله رب عزت دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.